बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन چې کوم ټاپک تاسو لپاره راوړی دی هغه دی سنټریپیټل اکسلریشن. سنټریپیټل اکسلریشن شروع کول نه مخکې موږ اکسلریشن په تیر چپټر کې ویلو چې اکسلریشن څه ته وایي؟ د ریټ آف چینج آف ویلاسټي ته، چې په ویلاسټي کې په کم ریټ سره چینج راځي. په یو سیکنډ کې ویلاسټي څونه چینج کیږي، په یو سیکنډ کې ویلاسټي څونه سیوا کیږي، څونه کمیږي، دغه ریټ اف چینج اف ویلاسټي ته موږ ویلو اکسلریشن. اوس یاد ساتئ په ویلاسټي کې چینج راځي یا هغه د ویلاسټي په میګنیټیوډ کې یا چینج راځي یا د ویلاسټي په ډایرکشن کې چینج راځي. ځکه چې ویلاسټي زموږ سره یو ویکټر کوانټیټي ده. ویلاسټي زموږ سره څه ده؟ دا ویکټر کوانټیټي ده. چې ویکټر کوانټیټي ده، د ویکټر کوانټیټي زموږ سره صحیح یو یې میګنیټیوډ، صحیح میګنیټیوډ، او بلی زموږ سره ډایرکشن، یو سمتي. اوس د ویلاسټي چې کوم میګنیټیوډ دي ته موږ څه وایو؟ سپیډ ورته وایو. نو زموږ سره چې کله ویلاسټي چینج کیږي یا به د دې ویلاسټي میګنیټیوډ چینج کیږي، میګنیټیوډ مطلب د سپیډ به چینج کیږي. فرض کړئ یو ګاډی روان دی، یو باډي روانه ده او د هغې سپیډ دی 10 میټر پر سیکنډ. 10 میټر پر سیکنډ د هغې سپیډ دی. او اوس د دې دا سپیډ څه شو؟ د 10 نه 12 شو. چې 10 نه 12 شو د دې مطلب دا شو چې د دې په سپیډ کې چینج راغی او ډایرکشن یې څه دی؟ ډایرکشن یې کانسټنټ دی. په ډایرکشن کې تبدیلي نه ده راغل، خو تبدیلي په څه کې راغله؟ په میګنیټیوډ کې راغله. نو که په میګنیټیوډ کې زموږ سره تبدیلي راشي نو دغې ته موږ څه وایو؟ اکسلریشن ورته وایو. خو بل طرف ته که فرض کړه زموږ سره دا میګنیټیوډ دا کانسټنټ وي او د دې په ډایرکشن کې تبدیلي راځي، دا چینج کیږي. چې ډایرکشن چینج کیږي نو بیا به هم زموږ سره څه پیدا کیږي؟ اکسلریشن به پیدا کیږي. ټیک شوه؟ چې کله د ویلاسټي میګنیټیوډ چینج شي نو هم به زموږ سره اکسلریشن پیدا کیږي، او که د ویلاسټي ډایرکشن چینج شي نو هم به زموږ سره اکسلریشن پیدا کیږي. او که فرض کا دا دواړه زموږ سره چینج شي نو بیا هم زموږ سره څه پیدا کیږي؟ اکسلریشن پیدا کیږي. خو که دا دواړه کانسټنټ وو نو بیا به زموږ سره په باډي کې اکسلریشن نه وي. نو اکسلریشن مین کاز سره د ویلاسټي چینج کېدا، ویلاسټي چینج کېدا یا د ویلاسټي په میګنیټیوډ کې تبدیلي راتله یا د ویلاسټي په ډایرکشن کې تبدیلي راتله. اوس ګورئ که فرض که زموږ سره یو باډي ده او هغه په سرکولر پات باندې موشن کوي، یو باډي ده او هغه په سرکولر پات باندې موشن کوي، د دغه سرکل زموږ سره دا څه شو؟ سنټر شو. داسې مثال به ولو که فرض که زموږ سره یو کاڼی موږ په رسۍ کې وتړو، موږ یې داسې تاوهو. چې موږ یې تاوهو نو که فرض کا په دې دا انټي کلاک وایز موشن کوي، داسې موشن کوي، نو که په دې دوران کې دا کاڼی موږ پرېښودو نو دا کاڼی به داسې ځي. د دې د ویلاسټي ډایرکشن څه شو؟ الانګ د ټینجنټ شو. خو که دا باډي موږ تاوهله او دې ځای کې ته راورسېدله او په دې ځای کې موږ دا باډي پرېښودله، د دې د ویلاسټي ډایرکشن به په دې ځای داسې به وي. خو که فرض که دا موږ تاوهله او دې ځای کې ته دا باډي راورسېدله بیا هم پرېښوده، د دې د ویلاسټي ډایرکشن به داسې وي. او که فرض که دې ځای کې ته راورسېدله او بیا موږ پرېښودله نو دې د ویلاسټي ډایرکشن به څه وي؟ داسې به وي. د دې مطلب دا شو چې دا چې کله دا باډي پر سرکولر پات باندې موشن کوي نو د دې د ویلاسټي ډایرکشن کانټینیوسلی چینج کیږي. که سپیډ یې یونیفارم ولې نه وي، فرض کړه د دې دا سپیډ یونیفارم شو 2 میټر پر سیکنډ د دې سپیډ شو، سپیډ کې هیڅ قسم تبدیلي نه راځي، سپیډ څه راغی؟ کانسټنټ راغی یا 10 میټر پر سیکنډ شو. سپیډ دلته کې 10 میټر پر سیکنډ دی، دلته هم 10 میټر پر سیکنډ دی او دلته هم 10 میټر پر سیکنډ دی. سپیډ د دې سره کانسټنټ دی، خو زموږ سره ډایرکشن سره ډایرکشن زموږ سره څه کیږي؟ چینج کیږي. ډایرکشن څه کیږي؟ چینج کیږي. چې سپیډ کانسټنټ دی او ډایرکشن څه کیږي؟ چینج کیږي. نو زموږ سره په دې باډي کې پیدا کیږي اکسلریشن. او دغه د ډایرکشن د چینج کېدو د وجې نه چې کم اکسلریشن پیدا شي دغې اکسلریشن ته موږ څه وایو؟ سنټریپیټل اکسلریشن ورته وایو. سنټریپیټل مین سنټر سیکینګ. سنټریپیټل مین سنټر seeking. Center seeking mean toward the center of a circle. د سرکل سنټر طرف ته. نو چونکې د دې سنټریپیټل اکسلریشن همیشه د پاره ډایرکشن چرته وي؟ د دایرې مرکز طرف ته دی، د دایرې سنټر طرف ته وي. نو په دې وجه موږ دې ته سنټریپیټل اکسلریشن هم وایو. نو ما ځکه ډیفینیشن لیکلی دی
ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन د सर्कुलर मोशन په دوران کې the direction of velocity continuously changes the velocity direction continuously مسلسل چینج کیږي چې مسلسل چینج کیږي due to which دا غي د وجې نه څه پیدا کیږي acceleration is produced acceleration produce کیږي and the body په دې body کې which is called centripetal acceleration او دغه acceleration ته موږ څه وایو centripetal acceleration ورته وایو دا centripetal acceleration موږ ډینوټ کوو په څه باندې په A او په دې سبسکرپټ کې اوس لیکو C نه مطلب دی centripetal acceleration اوس موږ ګورو چې دغه acceleration magnitude به څه برابر دي او دې acceleration direction به کوم طرف ته وي نو ما لیکلی چې the direction of centripetal acceleration is always toward the center of the circle د دې direction خبره خو کلیر شوه موږ د دې د نوم نه ظاهره شوه چې دې نوم ته څه وایي centripetal acceleration ته وایي او centripetal mean center seeking یا toward the center نو ډایرکشن خو کلیر شو چې دې ډایرکشن به چرته وي همیشه د پاره به د دې ډایرکشن د دایرې مرکز طرف ته د دایرې سنټر طرف ته اوس راځو میګنیټیوډ ته چې دې میګنیټیوډ به څه برابر دي ما لیکلی چې د میګنیټیوډ اف ایکسلریشن د دې ایکسلریشن چې کم میګنیټیوډ دی ډایرکټلی پروپورشنل دا به ډایرکټلی پروپورشنل وي سکویر اف د میګنیټیوډ اف ویلاسټي ته د ویلاسټي چې کم میګنیټیوډ دی د هغې سکویر ته به ډایرکټلی پروپورشنل وي او بل به زموږ څه صحیح انورسلی پروپورشنل وي ریډیس اف د سرکل ته زموږ سره د دې د میګنیټیوډ لپاره میتھمیټیکل فارم سره AC is equal to minus V square divided by R ان زموږ سره د سنټیپیټل ایکسلریشن چې کوم میتھمیټیکل فارم دی هغه دی AC is equal to minus V square divided by R ان شاء الله په مخکې کلاسونو کې به د فسټ په کلاس کې موږ بیا دا میتھمیټیکل ثابتو چې دا به موږ پروف کوو میتھمیټیکلی اوس تاسو په دې لیول باندې د میټرک په لیول باندې د دې پروف نشته ډایرکټ زموږ سره ریلیشن راکړی چې د دې دا میګنیټیوډ به څه برابر AC is equal to V square divided by R دې مطلب دا شو چې دا ایکسلریشن به کله سی وایي چې کله دا سپیډ سی وایي چې کله سپیډ سی وایي نو لازمي خبره دا چې دا ډایرکشن به زر چینج کیږي به ډایرکشن به په تیزۍ سره چینج کیږي نو که څومره چې د دې دا سپیډ سیواو نو ایکسلریشن به صحیح سیوا وي دویم دا چې د دې دا ریډیس څومره کم و فرض کړه د دې ریډیس غټ ریډیس وي نو چې ریډیس غټ ریډیس وي نو د هغې په ویلاسټۍ کې چینج چې کم راځي هغه ریپیډلی نشي راتلی ډایرکشن زر نه چینج کیږي نو چې څومره دا ریډیس کم وي وړوکې سرکلي وړه سرکلي د دې دا ډایرکشن به زر چینج کیږي نو چې څومره ریډیس کم وي نو زموږ سره به ایکسلریشن صحیح سیوا وي نو زموږ سره ایکسلریشن دپاره چې کوم ایکویشن راغی AC is equal to minus V square divided by R دا نیگیټیو ساین هم څه شو کوي نیگیټیو ساین شو کوي چې دې ډایرکشن به همیشه دپاره صحیح د دې دایرې مرکز طرف ته وي دا نیگیټیو ساین هم شو کوي ډایرکشن اف د ایکسلریشن او د دې ډیپینډ په دې دوو فیکټر باندې دی دې یونټ په زموږ سره صحیح میټر کیلوګرام زموږ سره دی میټر پر سیکنډ سکویر به دې صحیح زموږ سره یونټ وي ځکه چې د دې یونټ سره میټر پر سیکنډ او د آر یونټ سره میټر او دې باندې سکویر ام سکویر به شي دا به اس سکویر به شي یو ام او ام به شي کینسل به شي میټر پر سیکنډ سکویر زموږ سره دې څه شو یونټ شو